الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزتمندو وقتی دا سناسی الحمدللہ بیانونا مخکم شو او په تقاضا د بشریت بنده ستړی کیږي هم، لیکن ستاسو دلته دا ناستا د قرآن په نسبت سره د الله د دین په نسبت سره جمع کېدل دي او قرآن او حدیث اوریدل دي، یقینا دا عبادت دی. عزتمندو د الله جل شانه په تاسو احسان دی چې ستاسو ترمنځ الله یو اداره قائمه کړې ده د ماشومانو بنیادی دینی تربیت. دا انتهایی اهم دی. د دې وجه دا ادارې د مسلمانانو د بچو د ایمان د سرمایې حفاظت کوي. ځکه نن هغه دور دی چې د باطل ټوله سرمایه ټوله مشینری په دې لګیا ده چې دا مسلمان بچي لویږي چې د خپل دین نه متنفره شي، دا مسلمان نوجوان چې د خپل دین نه بیزار شي، دا مسلمان زنانه دا د فحاشۍ او د عریانۍ شکار شي. د هغې دپاره قسمه قسم نوې نوې حربې هغه زمونږ او ستاسو مخې ته دي چې هغې کم اختیاروي. د دغه خلکو مخنیوي او د دغه خلکو توړ او جواب چې کوي نو همدا خلک دي چې په دې شلیدلو پوزو ناس، په دې منبر او محراب کې ناس، په ډېرو کمو تنخواګانو ګزاره کوي، حالانکه هغه پیسې چې هغه د یو عام مسلمان د یو متوسط کورنۍ د یو ماشوم د میاشتې د خوږو د چپسو د ټافیانو خرچه نه ده، ادي په دې شلیدلو پوزو ناس او برداشت کوي. حالانکه دا هغه خلک دي استعداد والا صلاحیتونو والا خلک، که دی عام د دنیا د ګټې وټې میدان ته وځي نو د ډېرو خلکو نه به ډېرې پیسې وګټي، لیکن په دې کمو تنخواګانو ګزاره کوي د دې دپاره چې امت ته دا سرمایه میلاو شي، دا مسجدونه مدرسې ویرانې نه شي. د دې وجې نه عزتمندو دا د امت لوی محسنین دي. مونږ خو په دې درجه کې یو کس خپل محسن ګڼو او د هغه احسان پیژنو، که چا راله لاره پخه کړه ډېر تعریفونه یې کوو، که چا راله کالج او سکول جوړ که، اسپتال جوړ که، پته نه لګي چې په تعریف په کم ځای ته ورسو. لیکن د الله په ذات مې قسمی چې دا کم قاری صاحب ناست دی ستاب د بچی وړه ژبه د الله د کلام په صحیح تلفظ سره جاری شي،
دی چې دا کم مهنت کوي او ستا د بچی د ایمان سرمایه محفوظ شي، یقین وکړه چې دا ستا لوی محسن دی، دغه خلک د ده د خپو خورو ته نه رسي. دې وجې نه دا ادارې یو طرف ته د دین حفاظت کوي، ګوره یو دعوت و تبلیغ دی، هغې سره ترویج د دین کیږي، دین خورېږي، دین ته خلک رابلي. یو تحفظ د دین دی، په دې دین کې څوک بل سره راګډ نه کی، نو مدارس دا تحفظ د دین کوي. الحمدلله د دې د وجه نه د اسلام سرحدونه د ملک یو نظریاتي سرحدونه او یو جغرافیایي سرحدونه. نو څنګه چې د جغرافیایي سرحدونو د هغې دفاع او حفاظت لازم دی، د هغې نه زیات د دې د نظریاتي سرحدونو دفاع او حفاظت لازم دی، ځکه دا ملک د اسلام په نوم سره جوړ شوی. او دا خو هغه ادارې دي چې د چا ترمنځ داسې یو ادارې د الله په علم کې ده چې دغه کلي والا محفوظ وي، د الله په علم کې ده چې د څومره آفتونو د وجې د دې د وجې نه محفوظ وي. ځکه یو ډېر لوی شخصیت چې د قرآن ډېر سمج او فهم ورته الله ورکړی، د وخت لوی لوی شیوخ په تفسیر کې د هغې شاګردانو، زمونږ په خپله په تفسیر کې استاد مولانا شیر علي شاه صاحب رحمه الله، هغه هم د هغې شاګردو د مولانا احمد علي لاهوري رحم الله. مولانا احمد علي لاهوري رحم الله به په لاهور کې د قرآن درس کو، غړ علما به تلل زده کړه کوله، د هغې د وجې نه د لاهور په مسجد کې د قرآن درس شروع. نو هغې به فرمایل اهل کشفو، بعضې خلک الله ته نږدې، الله ورته بعضې داسې څیزونه حالات چې عام خلک یې نه ویني الله هغه ته ښیي، نو هغه د اهل کشف نه و. نو لاهور خلکو ته به فرمایل ای د لاهور خلکو، زه وینم چې د الله عذاب ستاسو د کورونو د چتونو پورې را رسېدلی، زه وینم چې د الله عذاب د دې کورونو د چتونو پورې را رسېدلی، لیکن په دې لاهور کې چې دا په کوڅه کوڅه مسجد دا ماشومان سبق وي، دا لوی درسونه کوي، وی د دې د وجې نه محفوظ یې، ورنه زه وینم چې عذاب را رسېدلی دی. د دې وجې نه عزتمندو په دې باندې شکر ادا کړئ چې الله جل شانه څه خلکو ته دا توفیق ورکړی او هغې جندونه وقف کړي د دې دپاره چې د امت د بچو د ایمان او د اسلام سرمایه محفوظ شي. د دې وجې نه د یو مسلمان بنیادی ذمہداري ده چې د داسې ادارو د هغې هر قسمه تعاون کوي او د هغې د دفاع او د حفاظت ځان ذمہوار ګڼي. د یو دینی مدرسې عموما درې فردی، یو طالب علمي، یو معلمي او یو د مدرسې د چاردیوارۍ نه بهر کسی. نو دا د مدرسې د چاردیوارۍ نه خو ای بهر، خو دا د مدرسې فردي او دی په زبان حال سره دی یو ته وایي چې ته خو د ښودنې نه فارغ نه یې، خو ته انسان ستا ضروریات دي، دی بل ته وایي ته د زده کړې نه فارغ نه یې، خو ستا ضروریات دي انسان یې، نو لہذا دا ضروریات په زه پوره کوم. کله چې امت په دې طریقې سره چلیده چې د مدرسې د چاردیوارۍ نه بهر خلکو ځان د مدرسې فرد ګڼه، نو بیا هغه علاقې داسې خلک پیدا کړل چې عجمي خلک دي، د امام بخاري غونتې، د امام ترمذي غونتې، لیکن تمام عرب او عجم هغې په دې باندې متفق دي که د الله د کتاب نه پس د یو کتاب مرتبه ده، نو هغه د امام بخاري کتاب. دا لوی لوی د دین مرکزونه دا هغه وخت کې د دین مرکزونه چې کله عوام او علما په دې طریقې سره چلیدل، بیا باطل خپل چالونه کوي. یو وخت داسې راغی
چې په علماو په عوامو کې لرېوالی پیدا کړ او بیا دغه علاقې چې کله د روس کمیونست پرې راغلل اشته چې کم علماو ډېرې ترېنه شهیدان کړل او ډېرې د سایبریا یخ بسته په میدانونو کې پرېښودل او دا خیال و چې دې کې به دي شهیدان شي لیکن هغه علما خپلې قصې کوي چې د چا جون الله لیکلی و چې مونږ به هغه یخو ځایونو کې چې ګیر چاپېره وروه مسلسل به مونږ منډه وهله او خپل جسم بم په حرکت کې ساته د هغې میدانونو نه راوتو دپاره که لږ ساعت په کېناستونو جمعویدو به او چې ډېر به وږي شو نو لاندې کنګل به مات که او د هغې نه به م جمدې مې راوښ که هغه به م وخوړه هغه علما په دغې طریقې سره د دغې میدانونو نه روتې دي لیکن الحمدلله هغې خو خپل کوشش دومره کو هغې خو خپل کوشش کو لیکن الحمدلله په دغه دور کې چې علما په کومه طریقې سره د دین حفاظت کړی دی ځکه دا کمیونست چې رالل نو چا ځان ته مسلمان نشو ویلی که د چا باره کې به دا معلومېده چې دا کلمه و یو مسلمان دی د هغه به سبا له پته نه لګېده او دومره زبردست سی آی ډي و د حکومت چې بهر به په کوڅو کې ګرځېدل او ماشومانو ته به وی چې ستا کور کې مور خو څه دا چل نه کوي د مونځ طریقه به ورته یاد کړه پلار خو دې داسې نه کوي چې هغې به ورته ووایي نو بس بیا به یې بوتلل پته به نه لګېده لیکن الحمدلله په داسې سخت ځایونو کې هغه علماو د دین حفاظت کړی دی پیر ذوالفقار صاحب یو لوی شخصیت دی لوی عالم دی هغه خپله سفرنامه کې لیکي سن 2005 کې د هغه سفر شو د دغې ملکونو هغه وایي ما ته داسې قسم اوس خو هلته الحمدلله دیني فضا ده بیا لیکن هغه وایي داسې قسم راته میلاو شو چې هغې یو کس راته وایي چې د په هغه د روس د کمیونستو په دور کې هم د بچو ته قرآن ښودلی دی چې چا ځان مسلمان نشو ښکاره کولی وایي ما ورته وی چې دا څنګه ممکن شو وایي هغه راته وی چې مونږ تیخانې کرلې وي او هغه تیخانو ته به م د 6 میاشتو راشن ځان سره کوز کو د 6 میاشتو راشن او ماشومان به م ځان سره کوز کړل او د هغې بره په دروازو باندې به م المارۍ ټکوالی او په هغه المارو کې به مونږ د شرابو بوتلې کېښودی او بربند تصویرونه هم پکې کېښودل چې کله به کمیونست فوجیان رالل او هغې ته به یې وکتل نو وی به چې دا خو د کمیونستو کور دی نو واپس په لاړل وایي 6 میاشتې به مونږ نور په سترګو نه لیده نه دغه ماشومانو به نور په سترګو لیده لیکن 6 میاشتې چې پس په مونږ راوتو نو هغه ماشومان به مکمل ناظره خوان وو ناظره په داسې طریقې سره الله د هغې په ذریعې سره د خپل دین حفاظت کړی دی هغه وایي یو عالم سره میلاو شومه وایي راته وی چې ما ګورې په هغه وخت کې علم حاصل کړی ما ورته چې ته څنګه هغه وخت کې څنګه عالم جوړ شوی وایي چې کله دا د روس کمیونست راغلل وایي زما پلار لوی عالم دین و خو هغه ځان بالکل جټ جاهل ښکاره کړ او وایي سرکاري پټي کې به 15 غنټې مسلسل هغه ټریکټر چلاو ماسخوتن کله راغی کور ته وایي مور به دومره د یو بل نه بندل یارېده چې د کور کې به م دا یاره وه چې زما باندې څوک سیډي ونه کړي وایي چې کور ته به ماسخوتن راغی ناوخته نو زما مور به باورچی خانې ته ولېږله د روټۍ پخولو په بانا او په دومره ساعت کې به ما ته کتاب کولاو که کتاب به راته لوستو په دې طریقې سره وایي زه عالم شوی ما نو بهرحال ما خو عرض دا کوم چې کله داسې دور و چې عوام او علماو دا یو بل ځان یو ګڼه نو د امام بخاري او ترمذي غوندې خلک پیدا و لیکن چې کله عوام او علماو کې لرېوالی پیدا شو بیا هغه دور راغی چې څوک کلمه نشي ویلی نن هم چې جوماتونه هلته لاړ شي قزاقستان یو ملک ته ډېره موده مخکې زموږ یو مشر هلته سفر شو هغې فرمایل 90% خلکو له کلمه نه ورځي 90% خلکو له نو ما عرض دا کو عزتمندو چې دا ادارې دا زمونږ ستاسو د ایمان د سرمایې حفاظت کوي د دې وجه نه د یو مسلمان بنیادي ذمهداري ده
چې دا به د مدرسې ځان فرد ګڼي په هر درجه کې چې دی به د مدرسې سره خپل تعاون کوي څوک د رای په درجه کې کولی شي څوک د جسمانی مدد په درجه کې کولی شي چاته الله مال او استعداد ورکړي نو هغه به په دې درجه کې کوي خدایات ساتئ په دې طریقې سره الله تاسو ته درکول غواړي ورنه الله زمونږ استاسو د مالونو محتاج نه دی د الله نظام دی په یو کار خیر کې خپل ډیر بندیان شریکول غواړي ورنه دا الله ته څه ګرانه ده چې د تمامو مدرسو مدرسین سحر پاسی د بالغ لاندې د ټولې میاشتې د مدرسې خرچه پرته الله ته څه ګرانه ده لیکن الله نظام دی د نور بندیانو په ذریعہ والله ورکی چې هغې ته پیسه میلاو شي یو بزرگ بیت الله شریف کې طواف کو نو بل بزرگ ولیده چې الله سره مناجات کوي او داسې وی ای الله دا لنګ مې ګوره شلیدلی دی دا کمیس مې شلیدلی دی خدای دا ضرورت مې پوره کړي یو بل بزرگ ابل چې واورېدل چې دا خو ډېر حاجتمند او ضرورتمند دی نو ورته د دراهمو یو تیلی راویسته او ورته وی دا واخله هغه ته دوه واغستل وی دا یو مې د لنګ شو دا بل مې د کمیس شو او نور مې وی نه دی پکار دی وی سبا چې زه رالمه نو هغه واقع ده چې ومې کتل نو نوې لنګ یې چولی او نوې کمیس یې چولی وی زه چې ولیدم نو زه وپېژندم نو یې د لاس نیونیولم ځان سره طواف کې ګرځولم نو ما ته وی چې لاندې ګوره چې لاندې مې کتل نو مونږ په هیرو جواهراتو باندې روانو هیرو جواهراتو د پاس وی ما ته وی چې وګوره الله مونږ له داسې راکولی شي خو ستاسو په ذریعه ته زه کالو چې تاسو ته څه میلاو شي تاسو ته څه میلاو دې وجه نه یاد ساتئ الله لینے والی ذات نہیں ہے اللہ دینے والی ذات ہے اللہ زمانگ استاذ پیسو تساجت لیکن پدی طریقے سر اللہ تات درکی چې څومره دی ورکړه پس نه څه طریقې سره خو الله په دنیا کې واپس کی کله خو په سو چند سره هغه پیسې واپس کی کله داسي چې دې خبرم نه د لا علاج بیماری متوجه وي هغې نه خدای وساته کله دشمنۍ او طرفګنۍ متوجه وي د هغې نه خدای وساته د مصیبتونو نه خدای وساته او په دنیا کې هم څه نه څه شکل کې میلاو شوه اصل خو به میلاویږي په آخرت دې وجې نه عزتمندو دا موږ سره چې څه دي حقیقت دا دی د الله نبي وایي دا ستاسو نه دي صحابو ته فرمایي تاسو هغه کس پیژنئ چې د خپل مال نه ورته د ورثه او مال زیات خوښي هغه کس پیژنئ د خپل مال نه د ورثه او مال زیات خوښي هغې وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې څوک دي نبی علیه السلام فرمایي داسې هر یو کس دی تاسو کې وایي دا تاسو سره چې څه دي دا خو وروسته د وارثانو دي ستاسو هغه دي چې مخکې مو لیږل هم خوړل وهم غوښتل دې وجې نه د جنت په دروازه باندې نبی علیه السلام فرمایي 3 لکیرې دي لیکلي دي د سرو زرو په اوبو سره 3 لکیرې لیکلي دي په یو لکیر کې دا لیکلي دي لا اله الا الله محمد رسول الله په بل لکیر کې لیکلي دي ما قدمنا وجدنا وما خلفنا خسرنا جنتیان و طرفه گویا چې مونږ څه مخکې راولېږل هغه هم وموندل د هغې پوره بدله مونږ ته میلاو شوه وما خلفنا خسرنا اسه چې وروستو پرېښودې دي هغې کې هم ډېر تاوان وکړه ډېر تاوان وکړه دې وجې نه عزتمندو هر د دین په کار کې چې کله خرچ کوئ د خپل حیثیت مطابق کوئ د حیثیت مطابق مونږ پښتانه اکثر چې وس یادو که نه نو وس مونږ پیسې ورکړه وس دې ته وایي چې وروسته خپل حیثیت ته وره نو هغه شانتې وکړه کله د 5 روپو والا د هغه تعاون د هغه حیثیت داسې چې د چا د 5 لکو برابر د چا د 5 کروڑو برابري د حیثیت دې ته وایي چې وروسته ته وګوره
زمونږ یو دوست دی نو داسې مزاحیه غوندې دی، ما ته یو ورځ وی دوا راته وکړه چې خدای 1 ارب روپۍ راکړي که نه 1 ارب، نو 15 کروړه پکې ستا مدرسې له ورکو 15 کروړه. ما ورته وی دا خو ته اوس په دې ساعت هم ورکولی شي. سړی حیران شو، وی څنګه؟ ما یې ګوره 1 ارب والا ته 15 کروړه داسې دي لکه څنګه چې 1 کروړ والا ته 15 لکه دي، او 1 کروړ والا ته 15 لکه داسې دي لکه 1 لاک والا ته چې څنګه 15,000 دي. داسې دی که نه دي؟ چا سره 1 لاکي هغه ته دا 15,000. نو ما ورته وی دا خو ما ته پته ده چې د 1 لاک نه د سرمایه زیاته ده، نو که په دې میدان د 15,000 ورکړې نو چې کله 1 ارب میلاو شي بیا به 15 کروړه هم ورکولی شي، او که په دې میدان د 15,000 ور نه کړې نو چې څنګه د دا اوس 15 نه ډکېږي داسې به د 15 کروړه بیا نه ډکېږي. دې وجې نه کله چې د غزوه تبوک دپاره چانده کېده نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور ټول سامان چې راغونډ کړ یو ورکوټې پنډوکي ته جوړ شو. عمر رضی الله عنه چې کم سامان راوړه نو هغه ډېر و، ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې راوړی نو هغه لږ و، خو الله د خپل نبی په ژبه سوال عجیبه جاری کړ. عام قاعده خدا ده چې څوک د دین په کار کې خرچ کوي نو څوک ته دا تپوس نه کوي چې کور کې دې څه پریښي دي. تاسو چې مدرسه کې څه تعاون کوئ او وایي څومره ورکوې چې رسید درله کټ کړم، داسې ده که نه؟ چېرته به یې دا تپوس نه کړي چې نورې در سره څومره پاتې دي. نو عام قاعده خو دا ده که د الله نبي سوال داسې کړی وي چې ای عمر څه دې راوړي دي، ای ابوبکر څه دې راوړي دي، نو که چېرې سوال داسې وي نو بیا عمر ګټلی و، بیا عمر زمو مخکې شو. لیکن الله د خپل حبیب په ژبه سوال عجیبه جاری کړ، ای ابوبکر وی کور دې څه پرېښي دی، ای عمر کور دې څه پرېښي دی. نو ابوبکر څه پرېښي؟ ابوبکر خو وی ما د الله او د الله د رسول مینه، او په مادي څیزونو کې څه پرېښي و. یو تفسیر کې وی چې دا ټول سامان یې راغونډ کړه که نه نو په یو دیوال یې داسې لاس تپه او داسې سې کتل. لور ورته وویل اباجان څه ګورې؟ وی دلته مې یو ستن هغه رانه ایره نه شي. الله اکبر، چې دومره هسې ولر نور بس پاتې نور بس. دې وجې نه هسې خو ابوبکر د انبیاو نه پس مقام د هغه نه دی چې څه ورسره و د الله په نبي ولګول، څه ورسره و. مولانا ادریس کاندلوي صاحب فرمایي د هجرت په موقع باندې د ابوبکر ټول خاندان د نبی علیه السلام په خدمت کې لګیو، په خپل ورسره په غار کې دی، لورې روټۍ تیاروي، غلام ګډې بیزې راولي خبر راوړي، او زوی راځي د مکې د خلکو خبرونه وله راوړي، په خپل هم ورسره دی. وی ټول خاندان د نبی اسلام خدمت. دا سفر د هجرت دی کې ټول عمر ابوبکر عجیبه خدمت کړی د الله د نبی، خو د هجرت په دې سفر کې کله چې په غار سور باندې خیږي نو نبی پیزار نه و چې وروسته د دشمن دپاره نشان جوړ نشي، نو چې سمین پورې وخته نو خپې مبارکې وینې شو. د دغې نیمې نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام شاه باندې بروړلی پشه، حالانکه صرف 2 کاله فرق دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه 2 کاله کشر دی د نبی علیہ السلام نه، دام نه و چې دی بالکل جوان، هغه ضعیف 2 کاله کشر دی. او نن کم حاجیان چې هلته تللي دي نو چې ځوان سړي او بر وخیږي تور وکړه خلک به درله تسلیانې ډېره لار ده غار سور کې خاص کر دا اکثر نور خلک پکې اکثر ایم نه د هندوستانیان پاکستانیانی او خلک یو بل نه تپوسونه کوي چې څومره لار په بس پہنچ گئے هغه طرف نه چې څوک را رواني تسلی به درته کوي بس پہنچ گئے تھوڑا راستہ رہ گیا پہنچ گئے. اسوک چې ځان وخېږي نو هغه وایي ما تور وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نیمې نه نبي علیه السلام په شا وړي. بیا چې غار ته کله ننوتل ابوبکر صدیق رضی الله عنه تاسو ودرېږئ، غار صفا که
ټولې سوړې بندې کړې. دا خو به مې اورېدلي بار بار، خو دا سوړې په څه بندې کړې دا درته پته شته؟ سیرت حلویه کې لیکلي دي خپله کورته وویستله، پیړې کپړې به وي ټوټې ټوټې کړه، خپله پټکې کوز کړه ټوټې ټوټې کړه، ټولې سوړې پې بندې کړې. آخري یو سوراخ چې د هغې دپاره څه نه و نو خپله پوندې ورته کېښوده. کېدای شي تیاره وه، نبي علیه السلام ته وایي تشریف راوړی دننه. نو نبي علیه السلام چې راغلی دغه وخت یې نه دی لیدلی چې د ابوبکر صدیق رضی څه حال دی. د ابوبکر صدیق رضی په پتون باندې نبي علیه السلام سر کېښود، آرام کوي. نو هغه سوري کې خمارو او هغه غریب خو د الله د نبي دیدار ته ناست دی. سیرت حلبیه وایي د 600 کالو نه خو په دې انتظارو د عیسی علیه السلام حواریینو کې و او نبی علیه السلام صفات عیسی علیه السلام بیان کړل. داسې یو نبی به راځي، یو حواري وایي زه خو لیدل غواړم، وایي داسې خو د الله قانون نه دی چې دومره موده به جم دی، خو که وی نو مار به درنه جوړ کړي او یو ځای ته به زموږ د الله حبیب راځي او ته به یې دیدار وکړي. نو هم د 600 کالو نه په انتظار کې نو مجبورن ټک ورکوي چې ابوبکر خپل لرې کړي. نو چې ټک پې ورکه نو دا درد د وجې نه ګرمې اوښکې چې بار بار ټکونو سره د نبي علیه السلام په مخ مبارک پرېوتې. نو چې نبي علیه السلام راپاسېد داسې وکتل د ابوبکر زهو نه پټکې شتې نه یې کورته شتې. ای ابوبکر پټکې دې څه شو، کورته دې څه شوه؟ یا رسول الله وسلم ما پې دا ټول سوري بند کړي. دغه وخت د نبي علیه السلام شونډې مبارک په حرکت کې رالی او وی فرمایل ای الله زه د ابوبکر نه راضي یم ته ترې راضي شي، زه د ابوبکر نه راضي یم ته ترې راضي شي. دې وجې نه نبي علیه السلام به فرمایل ما د تمامو خلکو د احساناتو بدله ورکړه، د ابوبکر د احساناتو بدله نشم ورکولی، ابا الله ورکړه. د غار نه چې راکوز شو مدینې مخې چې واغسته، ځکه دا یمن طرف ته دی، پته وه چې دی به موږ مدینې ته تلاش کوي، نو په مخالف سمت کې پناه اخیستې وه. مدینې ته چې روان شو ابوبکر صدیق رضی کله د نبي علیه السلام نه وروستو رواني، نو کله مخکې شي، نو کله ښي طرف ته، نو کله ګس طرف ته. نبي علیه السلام فرمایي ای ابوبکر کله یو خوا کله بل خوا، کله مخکې کله وروستو، دا څه کې؟ بانګ وایي نو بیا خبره پوره کوو، ښځې بانګ جواب ورکړي. الله الله ای ابوبکر کله مخکې کله وروستو څه وجه ده؟ هغه وایي یا رسول الله وسلم وروستو روان یم، زړه کې مې خدشه پیدا شي چې مخکې نه څوک حمله ونه کړي، ځکه وروستو خو دشمن په تلاش کې دی. مخکې روان یم ویم ښي طرف نه حمله ونه شي، ښي طرف ته تلل شروع کړم، ویم ګس طرف نه حمله ونه شي، ګس طرف ته تلل شروع کړم. او تاسو پوهیږئ چې د ابوبکر مخکې وروستو ښي او ګس ته تلل د څه دپاره وو؟ چې د ابوبکر سینه د الله د نبي د سینې دپاره ډال شي. نو ما عرض کوو عزتمندو چې خپل حیثیت ته بنده ګوري او یقینو که الله غیرتي بادشاه دی، ما درته مخکې وي ته به لږ غونتې د خون پسینه کمایي به خرج کړي د الله دپاره، الله به تا داسې پرېږدي. نو آخرت کې خدای دی، په دنیا کې ورته الله بدلې ورکړي. کنز المال د حدیثو یو کتاب دی، یو حدیث نقل کړی
دې حدیث باندې واقع نقل کړي حدیث نه چې دا صدقه د بد مرګ نه د بنده حفاظت کوي، په بد حالت کې مرګ نه راځي. و یو کسو هغه یو مرغې چې کله بچی واچول چې لږ به برابر شو د بته راواغستل په تیار، هغه الله ته شکایت وکړو چې الله دا خو زه بچی را پیره چې وشي دې په تیار ویسي. وی الله ورته فرمایل که دې پیره دې راغی کنه نو زه به هلاک کړم. حدیث سره واقع را رسیدلې ورنه دې خبرو چاته پته لګي. وی هغه روان دی بیا غروزی دی اندر پای ور سره دا ور روان دی په دې خیال چې زما او بچی ها چولی وی چروړم. دې چې د کلی نه راوت بار شو کنه نو خپل توشدان کې ور سره روټه وغیرہ یو فقیر مخله ورغی ناغتی سوالو کده ورته روټه ور بیا مخ کې لاړ هغه زه تندر پایو لګولا بچی په تیار راواغستل یسم پیونه شو. نو مرغه وی الله ته ما سره وعده کړو. الله فرمایل چې اصل کې د خو دې ته دراتلو نه مخکې صدقه وکړه او زه صدقه کوونکې په خراب مرګ نه وژنم، په بد مرګ باندې نه وژنم. عزتمندو